بعض روایاتو کې د سراغي نبی علیہ السلام راغلی دی به مخامخ شوی نبی علیہ السلام دې ته پوښتنه وکړه نو دا صورت به وری ویو اچھا ابراهيم الله بعد دوړو روایتونو په منځ کې تطبیق هم دا ویو اول بل سړی ته پوښ کړي دی او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښ کړي او د سړي کرت راځي واقعاتو کې دې صحابي ویل الله پیغمبر زما د دې صورت سره مين ډیر زما زړه دا غواړي چې زه دې الله په صفاتونو باندې لګي وا نبی علیہ السلام ته جواب کې ویل حبک ایاها ادخلک الجنه دې صورت مين به تعالی جنت ته داخل کی حاصل دا دی ورونو د دې صورت سره چې چا مين کړي وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې هغه ته بشارت د جنت په دنیا کې ملاو شو همغه تاسو اوس چې را جمع شویو ام په محض په دغه اراده باندې محض په دې خیال باندې چې په قران ختم را روان دی او په کې به سورې اخلاص لوستل شي او دې سورې اخلاص سره زموږ مینه د دې دوجنا کما دعوه چې زموږ جماعت کوي چې د الله توحید په بیانو هغه مسله دې صورت موږ بیان کړه کما دعوه چې زموږ جماعت لري امین څوي مجبرین په توحید کې د الله مهارت لري او زموږ مخالف خلک چې زموږ په خلاف باندې پراپګاندا خوري دا غي دا ومدا د پنځپرین کار صرف توحید دی نو قرآن کارم صرف توحید الله بیانولو ادا بیلدا چې په هغه باندې ډېر خلک نه پوهیدل هغه کله ویل پدې کې خنوري مسلې مشتا مدارج السالکین په بیان منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین کې امام ابن قیم رحمت الله تعالی علیه وجه بیان کړی دا واقعات په قرآن کې بیان شوی هغه د پاره تفصیل او وضاحت دې مسلې د زواجر په قرآن کې بیان شوی دی هغه د پاره د نمنلو د دې مسلې او د بشارات بیان شوی دی په قرآن کې هغه په تابعداري او په منلو د دې مسلې باندې د دې دوجن ټول قرآن الله په دې مسله باندې راغلی د دې دوجن فضیلت د دې سورۃ په احادیث صحیحه باندې ثابت ده اکثر په باب د فضایل کې مفسرین وایي چې څومره روایت راغلي دي د زعم ماته پکې ډېر ده خود توحید په فضیلت باندې چې څومره روایت راغلي دي څوک په پای کې زعم نشي کوستره یو د اعمالو په باره کې فضایل دي کدا کار دی او پردومنه ثواب بری یو من موږ باندې په 50 کروڑ باندې یو روپۍ دی ولګولا په 50 کروڑ باندې وای هغه خیلی او هغه احتمالي فضایل دي او د توحید په باره کې چې کوم فضایل ویلې شوي دي هغه یقیني هغه قطعي دي لکه کوم حدیث ما تاسو ته ویل دا حدیث امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله مقرر راوړي یو ځل امام مسلم دا روایت ذکر کړی دا ابو سعید رضی الله تعالی عنہ په نقل باندې د روایت په مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه یو جماعت تشکیل کړلو وامر علیهم حدیثه السنه او باغی باندې یو نوجوان الګ امیر جوړ کړلو لړ غزال جهاد وکړو دې امیر سیب طریقه دا وا چې کله به خپل ملګرو ته موږ کولو نو په هر رکعت کې به د بل صورت سره سورې اخلاص خامخالو سلو مقتدین به اعتراض وکړلو چې یا په بل صورت باندې اکتفا وکا او یا په دې صورت باندې اکتفا کوا دا دواړه صورتونه په یو رکعت کې ولې جمع کې بخاری په حدیث کې مداري مسلم شریف په حدیث کې مداري اعتراض په وکړلو یا په بل صورت باندې اکتفا کې یا په دې صورت باندې اکتفا کې دا زم وری کې بچا سے الله پاک غریب الرحمت کې هغه بده شوی چونکه د صحابه کرامو د بدعات نفرت چونکه د صحابه کرامو د بدعات نفرت او چونکه دغه صحابه او نبی علیہ السلام لیدلې چې به نبی علیہ السلام مشکله خدا طریقه د پیغمبر نو چې په هر رکعت کې سورې اخلاص د بل سورت سره په واسطه کوي دا د پیغمبر طریقه نو
نو دې مقتدین صحابه او په دې امام صحابي باندې اعتراض د دې د وجې نه وکړو اسې نه چې دا زمونږ امام بدعتي شوی تب کې دا وا امام ابن کثیر رحمه الله تقریبا ما په خپل ابن کثیر کې راجمع کړي زه په ځوانه یوش مرتبه او که دویش مرتبه ځکه ډیر وخت تیر شو امام ابن کثیر په دې تصریح کړی دا چې صحابه کرام د بدعاتو نه متنفر او د بدعاتو نه د صحابه نفرت او بغض او کینه وا دې صحابي باندې د نور صحابه اعتراض وکړلو چې دا طریقه ستا غلطه ده دا اعتراض ولې کاو دا د دې دوه نه چې اسنه دا چې د بدعتي شي دا زمونږ امام ولې دا طریقه د پیغمبر نه ده ثابت خو باچا سے دوی لغه امام د مومند امام نو چې صرف اړې تپروتي هر باچا سے لطیفه وا تاسو په دې مخه پکېږي دا غرایب کله لطایفي غیر اختیاري وي هغه امام څه دا یو علاقه نو چې هغه صرف اړې تپروتو کې امام مقتدی راته ارڅ وې زباغه کو بعضی خلکو امامان د زیزان لزاتلی چې هغه خاندل هم نشي ولی که یو طرف ته خان جنا مقتدی وته التماس چل کړی دې طرف خانه می ذکر مولوی صاحب الله پاک دیو بکی هغه ویل د تیرې امام چې خان دې کټ چا په رفلتا و نو خیر کوي استادانو هغه د اړي امام نو هغه خپل مقتدی ته وې دازه چې په کومه طریقه باندې موږ کو کته سمرا پسې زړه غواړي نو یې کوي او کني ځان لبل امام جوړ کړي او اوس تاسو په دنیا کې وګرځئ چې د امامان ګورئ نو صرف پنځ پیرین وي چې کله قرآن درس می منه یو د قرآن درس ته مې کې نه امامتي بد تکوا او کله قرآن درس ته مې نه کې نه امامتي دل نه کو نور زینو کې 400 کې یو کال زوما یو ځای کې یو پولیس یو درس پیکا افغانستان په आवाज راتلو ډېر ورځې आवाज راغله زه خو ملک سړی ما مال سینه چمړی لړ مت پوس په ولو مال پولیس یو څه شو شتا جمعات کې کبروا هغه کې سمېلا شو مال پولیس دا درس ولې نه کې وي سورته نساء تر ورسېدم او خلک کوئی چې پدې کې د کوزو خبرې د په سپیکر کې نشم ماته د پیغمبر د ډېر حیا نه کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دغه حیا وا صحیح حدیث کې راځي لکه په پیغله جنې کې چې څومره حیا یې نو دا غینم په پیغمبر کې ډېر حیا وا ولې دا کله چې لکه بډای شي هغه د نه په مقدار به اره خبره کوي او چې پیغله نو هغه په بازي خبره شرمېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغلو زنانو نه پاکي حیا ډېر وا خود دین په بیان کې او د قران په بیان کې دا حیا نه د چې دین پړکا دین م بیان وا او بیا قران م بیان وا خیر کوا هغه امام صاحب خپل مقتدیانو ته ویل دا چې تاسو ته څنګه مونږ کوما که زړم را پسې غواړي د سینو زبم امام ما او کله اعتراض را باندې کوی نو ځان بل امام جوړ کړي بخاری روایت کې راځي موږ په بل چا پسې مونږ نه کاو لانه اورا ځکه چې په دې صحابه کې تقوا ډېره زیاته وا په دې کې پرهیزګاری ډېره زیاته وا دا د الله نه ډېرې ریدو د بد حرامو نه ځان ساتو متقی دې ته وایه چې د الله نه یېرېږي د حرامو نه ځان ساتي اوامر د الله پوره په عمل کې راولي د نواهیو د الله نه ځان منع کوي او ځان ساتي والصحابه ویزه سید یار تیز مګ امام غزا 13 شو واپس چې صحابه کرام رال یو صحابي په کارګزاري کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا بیان نه د الله پیغمبره زمونږ امام سے بچ مونږ تموز کولو په هر رکعت کې وا د هر د بل صورت سره سورې اخلاص به زم کولو دا صورت به د بل صورت سره یو ځای په یو رکعت کې لوستو هر رکعت کې ویل لوستو نبی علیہ السلام صحابی توئی سلوه لئی شئین یصنعو ددن دا تپوسو کئی چه دا کاری اولی کاو وز ناشنا نا تپوسو کا پیغمبر تا ندی پتا نو چه دا زما صحابی دا کار اولی کئی صحابی تیویل تا دی تپوسو کا چه زم پا دی بانی پویشم
نن سبا چې لږ وخت کې ترقي وکړي نو هغه یار څه وایي زه به دلته تعویض راوباسم پلانکي ځای کې پروت دی پلانکي د باندې کړی کوډې او منترې به دله راوباسم په زرګونو روپۍ خلک د عوامو نه په دې بانه باندې اخلي په تا چا څه کړي دي چېرته ایښي دي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې افضل الرسل دی امام الانبیاء دی د دې پته ورته نه وه چې دی زما صحابي په هر رکعت کې سورې اخلاص لوستو ولې لوستو هغه صحابي ته وایي ته دې تپوس وکړه هغه وایي د الله پیغمبره د دې د وجې نه مې دا صورت بې لوستو چې د دې صورت سره زما مینه ډېره ده نبی علیہ السلام هغه ته داسې ویلي وو حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت مینه به تا لره جنت ته داخل کړي تاسو د دې کلي مؤمنانو مسلمانانو نارینه او زنانه ته وایم تاسو د یو صورت نه د ټول قرآن په مینه باندې راغلي وایو ان شاء الله تاسو لره به الله جنت درکوي دا اجتهادي مسله نه دا نصي مسله شوه چې په مینه د قرآن باندې الله جنت ته داخلېدل ګرځوي د جنت فیصله الله په مینه د قرآن باندې ورکوي الحمدلله که موږ دا دعوه وکړو چې واحد دا یو تنظیم دی چې د قرآن سره مینه ده د قرآن په درسونو باندې ځانم وجدي د قرآن په درسونو باندې خپل کور ورانولو ته تیار دی د خلکو سره تعلقاتو پرېښودلو ته تیار دی دې کې دروغ نه دې کې دروغ نشته تاسو مسلمانانو له دې مینه د قرآن او ختم د قرآن مبارک شي دنیا کې چې خلک واده له لاړ شي خلک دې تپوس کوي څنګه چل دی عملو ته څو یاره ډېره مزه وکړه تاسو چې ختم له راغلي وئ بېرته چې واپس ځئ خلک دنه تپوس کوي یاره څه به کوي ته به څه ویې وروره داسې به ورته ووایي یو د خوند خبره پکې واورېده چې د قرآن سره دې مینه وکړه نو الله به دې جنت ته ننباسي مینه د قرآن چې ده محبت د قرآن چې دی دا د جنت ټکټ دی دا د جنت ویزه ده او جنت ته چې الله څوک ننباسي نو ځان له به نه ننباسي دنیا کې قانون دا دی که نه وایي اخون لره دې پۍ که د خرې او که د سپۍ ځان له پسې ځغلي خو شان د غیرتي انسان دا دی چې د خوشحالۍ ځیله ځي د کمال ځیله ځي نو ځان له نه ځي ملګري د ځان سره وي د ایمان والا کلمه قرآن ذکر کړی دا سورې مومن کې 8 نمبر آیات کې الله د ایمان والو حالات بیانوي چې کله مؤمنان الله فرمایي جنت ته ننباسما شان د مؤمنانو بدای دیو لره بم ننباسما او من ازواجهم ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم دیو لره بم ننباسما د دیو بیبیانو لره بم ننباسم د دیو اولاد لره بم ننباسما دې دوی نه حدیث ذکر کړی دا آیات الله د احکام القرآن او نور مفسرین کله چې یو مؤمن بنده الله جنت ته ننباسي نو دا به داسې او داسې وګوري یو طرف ته او بل طرف ته به وګوري په دې جنت کې به خپل پلار ویني خپله مور به ویني خپله ښځه او خپل بچی به ویني دا مؤمن به یا الله څه دي ما لره چې ما خو مې په دې جنت کې نه پلار ولیدو نه مې مور ولیده نه مې خور ولیده او نه مې ښځه او بچی ولیدو نو ملائکو ته بېرته په جواب کې وایي فانهم لم یعملوا مثل عملک هغه ستا په شانته عمل نه دی کړی په دنیا کې ته خو به په دنیا کې د قرآن سره دې مینه وه ته خو په دنیا کې د قرآن عالم وې ته د قرآن طالب علم وې ته د قرآن خادم وې او ته د جومات خادم وې هغوی په دنیا کې ستا په شانته عمل نه و کړی دا جنتی انسان به ووایي یا الله زه هم نه ځمه ولې كنت اعمل لي ولهم ما چې په دنیا کې د قرآن سره مینه کوله نو صرف د دې لپاره مینه کوله چې ته ما جنت ته ننباسې ما خو په دنیا کې مینه د قرآن سره د دې لپاره کوله چې ما هم ننباسه او زما مور او پلار هم ننباسه ما هم ننباسه زما ښځه او بچي هم ننباسه
ملائک به اعلان وکړي چې د الله رحمت په جوش کې راغلی د سره د ښځه د بچي د مور او پلار او د ورونو ټول نه باسي په دنیا کې هیڅ یو ملک داسې نشته چې تا له ویزه درکړي او ستا په ویزه باندې ستا ښځه هم ستا سره لاړه شي ستا پلار هم ستا سره لاړ شي ستا ورور هم ستا سره لاړ شي او که هغه ویزه تا ته میلاویږي نو هغې ته نیشنلټي وایه هغې به د 40 لک روپو نه زیاتې خرج کړې دا یو د قرآن ویزه ده چې تا لره د دنیا د غمونو نه خلاصوي او د جنت راحتونو ته دې نه باسي یوازې تا لره نه ستا ټوله نیشنلټي به ستا سره ننواسي د دې د وجې نه د الله پیغمبر ویلي حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت مینه به تا لره جنت ته داخل کړي مشکات المصابیح کې د دې صورت په فضایلو کې راځي نبی علیہ السلام د صحابه په مجمع په ډله کې ناستو صحابه ته وایي چا چې دا صورت لزل ولوستو الله به ول په جنت کې یو بنگله جوړه کړي چا چې شل زله ولوستو الله به ول 2 بنگلې جوړې کړي چا چې 10 زله ولوستو الله به ول 3 بنگلې جوړې کړي نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی اذن لنکثرنا یا رسول الله الله پیغمبر به موږ ځل په جنت کې بنگلې ډېرې زیاتې جوړې کو نبی علیہ السلام ته وی الله اجل الله اوسع الله طاقت چې دی د الله قدرت د دې نم ډېر دی چې څومره ډېر وي نو موږ ډېر ثواب الله درکړي احکام القرآن کے ابو عبداللہ الانصاری رحمت اللہ تعالی علیہ د دې صورت په مقدمه کې لیکي چا چې 200 پیرې دا صورت ولوستو د 50 کالو ګناهونه به الله معاف کړي مفسرینو تقریبا د 150 نه زیات فضایل باز وروړي احکام القرآن 21 فضایل وروړي دي خدا فضایل وګوره مزایل نو یو فضایل یو مزایلی مزایل کلا بر ناقم په یوځي کې لګي او زه ورانه او فضایل هغه ته وایي چې په حق باندې لګي په حق باندې لګي په دوربین باندې لګي هغه لپاره دلیل دوربین دی خیال کوا دا فضایل کې د دې دلایل ګورا الله پاک چې تعالی جنت درکړي الله پاک چې تعالی جهنم نه خلاصي د دې صورت پاک عقیده باندې خلاصي اسیده چې د دوی کې یاد کړی دی ته ثواب په میلاو شي اوس ته ګوره معنی السوره زموږ د پنځپیرینو طریقه ده یو صورت چې شروع کیږي پاکه تو خبري ربط السوره د دې صورت د مخکې صورت سره تعلق او مناسبت سره فضیلت السوره دې صورت فضیلت سره د لکم مقام ترسه او خلاصۃ السوره دې صورت باندې چې ذات پوهه کې نو څنګه پوهه کې پتا سو کې باندې ورونه علماء ته نو پرېسنه چې عالمان فقش زد علماء خو پرې دوا زد طلباء د پکو هم خاور دي خاور نه ملت امه نورونو ته دا صورت خو موږ او تاسو بار بار ویو هر مسلمان د ورځې او د شپې 2 مرتبه وای ځکه د فرضو د سنتو او د وترو 2 رکعات جوړیږي 24 غنټو کې 2 مرتبه هر مسلمان دا صورت وای او کله امی باز ورور نه ته پوسو کړو چې سورې اخلاص مقصد راته ویو هغه څه عزت مولا خو نه و امه د څه وکړو عزت مولا خو نه و ولکه دا ولې ویو څه د دې صورت مولا وې څنګه ویو ځان پوهه کا خلاصه دې ته وای په دې صورت باندې ځان پوهه کې نو څنګه پوهه کې په دې صورت کې څلور آیاتونه لړ دې صورت کې څلور آیاتونه او یو مسله په ټول صورت کې بیان شوی دا چې الله سره په ذات کې صدر نشته الله سره په ذات کې څوک شریک نشته الله ځان له په ذات کې څوک پلار او زوی نه دی ګرځولې مثل ځان نه دی ګرځولې نائب نه دی ګرځولې د چا نه نائب نه دی ګرځولې لړ
دې د خلاصه د صورت وای کله مونته کې مخکې مولا وینو خیر دې لږ زید کا و دې صورت کې دوه قسم صفات د الله بیانېږي یو صفات هغه دي چې الله لره به وي دویم هغه صفات دي چې الله لره به نه بیانې الله په خبر کېږي او بعضې صفتونو باندې الله خبر کېږي یو ځکه مې بیان وکړو یو مولا راته مرضي غونته کې و وروسته راته وایي چې اخی وایي چې د الله لپاره به صفات وي او پې خفه کېږي به مال دنیا کې داسې ده تا له زه صفات ویم او ته به پې خفه کېږي وایي څنګه مال لکۍ نه شو تا ته زه ویم چې لکۍ نه شوې خفه کېږي وایي ولې نه دا هم یو صفت دی نخرې دې کړ که څوک نه بلې ښکاري او چې په تا پسې وشي ته پې باندې ښکاري خیر کوا یو داسې صفات دي چې د الله لپاره به بیانې که نه بیانې نو به مؤمن دی دویم داسې صفات دي چې د الله لپاره به نه بیانې الله لره به نه ثابتې که ثابت دی کړه نو به کافر کېږي به ګنهګار کېږي به مشرک کېږي ته وایې دا څنګه الله الله د ځان لپاره شریک نه دی جوړ کړی شریک به د الله لپاره نه ثابتې دویم لم یلد الله د چا نه دی پیدا څوک یې نه دی پیدا معنا د چا پلار نه دی ولم یولد د چا دپاره زوی نه دی اوس په دنیا کې چاته ووایه ستا پلار نه یي وجنې دي که نه په دنیا کې چاته ووایه چې ستا پلار نه یي وجنې دي دنیا کې چاته ووایه ته میرات یې څومره چې حقیقت کې یې میرات نو هغه خفه کېږي څه ته وایي خو په شان د الله کې دا اوس کمال دی الله لپاره حصهدار څوک نشته دی دا د الله کمال دی حصهدار به ورله نه جوړی اشر به اوس نه پیدا کوي چې نه نبي مو څه شریک دی ولي مو څه شریک دی انسان مو څه شریک دی بلکې پخوا خو به لا غټې خبرې وي اوس خو ترقي شوې د بعضې بدعتینو اوس هم بړي شریک وګرځول پخوا خو به ویل نبي اوس شریک دی ولې د بابا ابراهیم علیه السلام بوتې جوړ کړی و په مکه مکرمه خانه کعبه کې پروت و د بابا اسماعیل علیه السلام بوتې جوړ کړی و د حابیل شهید بوتې جوړ کړی و اوس اشنا څه وایي نه 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 دا قبرونو کې چې پراته دي نو دا هم ژوندي دي دا هم ژوندي دي څنګه ژوندي دي اوریم وینیم راځي ینصرون اولیاء او یدمرون اعداء سم ګجرې دي جوړ کړی لاس کې ولا لور هم ورکړی ینصرون اولیاء او یدمرون اعداء خیال کو وګوره الله رب داسې صفات نه بیانې د دې نه ځان پاک کړه دا عقیده دې بربادوي وه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دې ته خلاصه د صورت امتیازات السوره امتیاز معنا دا په دې صورت کې کوم یو خبره داسې ده چې په قرآن ټول قرآن کې نه یوه خبره په دې صورت کې د الله یو نوم داسې بیان شوی دی چې هغه نوم په 114 باقي صورتونو کې نه و په دې صورت کې د الله نوم بیان شوی دی صمد په قرآن کې په بل ځای کې صمد نشته دی او انشاءالله ته به واورئ چې صمد یې دلته راوړو نو صمد څه معنا ده دې ته وایي امتیاز السوره معنی السوره قل هو الله احد ووایا پیغمبره الله الله یو ذات دی زما په خبره پوهېږئ ټوله زه به رې تپوس هم کوم ایک به راته کې الله په مدد باندې انشاءالله زه د زړه په درد باندې ویم او زما په زړه کې داسې اراده ده چې زه داسې قرآن ویم چې زه او تاسو پاڅېږو نو چې د بلنې اعلان وشي قوموا مغفورا لکم دا زما د زړه اراده ده الله دې وکړي همداسې الله الله یو ذات دی ووایا پیغمبر الله یو ذات دی دا صورت په چا نازل شوی نبی علیہ السلام باندې نازل شوی
پیغمبر ته ویل قل اوس چې موږ تاسو دا سورۃ نو څنګه ویو الله الله صمد کنه قل وسویو وی وسا ولی وسره دا قل ویو نقطه پکې دا د دې سورۃ مسله چې څنګه په پیغمبر باندې فرض و د سی په ما تاسو باندې فرض ده د دې سورۃ مسله چې پیغمبر دې څنګه ویلو قل دا څنګه ما تاسو ته حکم دی قل تبم دا مسله بیان دې مسلې له دعوت چره دې مسله باندې امتحانات برداشت کې دې مسلې لپاره پروګرامات جوړه د کستاز فضل حق پولیس ابتداء کم ختم جوړ کړي دا د دې د وجه دا پویو په دې مسله کې دا مسله په ما باندې فرض ده ما هو څلور کال کلیوالو ته ویلو چې الله یو دی ما هو څلور کال نارینه او زنانه ته لوډ سپیکر کې چغې وایي چې الله یو دی او به پکې کله کله مرضی پیدا کی راشنن ولا یو ملنګ راول چې هغه ته په ملنګي کې وایي چې الله یو دی الله 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 یک یو ذات دی توحید اللہ چاہتا ہو امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے اعتقاد الوحدانیت والفردانیت للہ تعالی فی الذات والصفات والافعال توحید اللہ دیتا ہوئے کہ پسڑ کی بندہ پوخا عظم جو کے پخیق کی پوخی قیمہ پیدا کے کہ اللہ پذات کی میو دے پصفاتو کی میو دے او افعالو کی میں اللہ یو دے ذات کے اللہ یو دے څنګه یو دے رستا بیما صفاتو کے اللہ یو دے اللہ د صفاتو په شان صفات د بل چا نه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صفات الله یاد کا یا اللہ تباچا دنیا تباچا ہانوئی دنیا کے خدا زوان سوئی میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا زبدا کار کوم زبا کار کوم باچای کنه وی زبدا کار کوم پزړ کې ټکړی را دی او تو دل ملک منتشا دا ځان تباچا وي دا باچا د الله د دې باچا ته ورګه باچای د دنیا چالره چوغاړي کله را باندې لیونی باچا حاضر وری لکه زردارای کله را باندې باچا بدماشان باچاهان را وری لکه مشرف کله را باندې لو پران را وری لکه داوس لو پر را باندې واچا کړي دې بس اختیار د الله دی تو دل ملک من تشاء او تنزع الملك ممن تشاء ځکه قران وې منظما قران ته بل څوي هغه صحابه ته چرته بدویل شي هغه د مکه فوجین ولاړو رستم ته فوجین ولاړو هغه د حفاظت لپاره ټیکاونې جوړې شوې چې زه قران وایم په جماعت کې میرېږم زه چې قران وایم په مدرسه کې میرېږم زه چې قران وایم په کور کې میرېږم هغه ظالم سره نه په جماعت کې خپرې دوا په بازار کې صحابي ته کنزل کول او یې راو سره نو اولی لو پران باندې الله مسلط کړي الله دې دې لو پران نه مخلص اللهم مالک الملک یا الله تباچا د دنیا تباچا نوې ستاسو په دې تمام دې کې یو سړی دې سي پیدا شي چې چا کورون څو بل چا کورون په پاکستان کې یو بدمعاش راغلو په سعودو جماعتونه وران کړل په سعودو جماعتونه وران کړو سړی خپرې دوا شپاړ زر جنہ کوي دا غي پته نن نه لګي چې تشوي لال مسجد جامع حفصہ شپاړ زر جنہ کو نن پته نه لګي چې غي تشوي تو دل ملک من تشا خدا کو خیال دا چې زبر ټول مر باچای وا
درستتين كات وتنزع الملك ممن تشاء اخلی اللہ باچائی دو دنیا دو چانے چوغاڑے اگا وقت کیویل ذکر نیلے اگا وقت کیویل زبان چاہی نند بسو دو بوجی پشانتا پروت دے سو تیرا پاسی اوزا پدی لگو رزو کی ما الحمدللہ سو ختمنا وکا ار ختم کے داوے ما زر کالا جوان دے والا اللہ ورک اللہ دے والا زر کالا جوان ورکو والله دې دا قرن کې شلیدل بوجي د بوسو زړه شوی بوجي دی الله دې په دغه حال باندې پاتې کی چې کافر د پاره الله عبرت وګرځي وتنزع الملك ممن تشاء خیر کو د الله صفاتونه دي ګورا ټول مر باچای د یو الله دا ټول مر په یو حال باندې یو الله دې موږ او تاسو ځوانان ته ز په مټو باندې ګټما زدا کوم بل ورځ پالک پیراغلی او کمټي کږي وږي توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تعزت ورکی الله چال رچو غاړي ټول دنیا لګي داغ د بیزتین پارا ټول دنیا لګي داغ د وجلو پارا یو سړی او په عرب او په عجم ټولو کې یو مسلمانو تمامی دنیا کافران پسې لګیو تمامی دنیا د اسلامي ملکونو بادشاہان پسې لګیو فاغل الله دنیا عزت ورکړو بغیر د بادشاہینا په ټول دنیا کې په څوار لسم صدای کې یو سړی مشهور دی نو هغه اسامه دی وتعز من تشاء عزت ورکې چال رچو غاړي وتذل من تشاء ذلت ورکې الله چال رچو غاړي د باچای په کرسي باندې ناس له الله ذلیل کی کپکې باندې تاسو کې مقصود په تنظیمونو کې زما د چا تنظیم سکار نشتا زم مسله بیانو پاکستان کې یو باچاو غټ باچاو زمکه ډیر وا ننم باچاو ماقام باچاو استاد مانځ نرسته په پیسې نو شویل غلده بس نه نمیر صورت ده پاکستان کې هر څومره ظالم چې خو چې لږ سترګو نه پناه شو به فکر هم کېدی بیا راته غم مظلومه کوي او ټول پنجاب کې مالدار سړی ټول پاکستان کې مالدار سړی نن باچاو ماقام باچاو ماخستانم باچاو سارمان نرست خلق ویل غلده واجبه وخیر غلو ځان نه جوړ کړو ویل زمرما لاړې د ملک نو سپین باز دیوس سپین باز وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء کنه ماف کیږي په دې ملک